الله پاک جل جلاله بر فرمایلیو چې ان الله بكل شيء علیم. الله پاک په هر یو سیز باندې عالم دی. نو الله پاک په هر یو سیز باندې صرف الله پاک عالم دی. په هر یو سیز باندې نه پرشته عالم دي، نه جنات عالم دي او نه انسانان عالم دي. د هر څه صفته دا درې وړه ذوی العقول مخلوق ته انسانان، فرشته او جناتو. د درې وړو ته الله عقل ورکړی دی. نو د عقل خاوندان دا درې وړه ډلې چې دي الله وی دا درې وړه نه پوهېږي په هر څه باندې، صرف زه پوهېږم. نو د دې دوو ذکر الله مخکې کړی دی چې فرشتو په خپل وی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. الله پاکي تعالی ردا مونږ ته هیڅ علم نشته مګر هغه علم چې کوم تا را کړی دی. مونږ ته په هر څه باندې علم نشته دی. هغه د خپل لا علمه اقرار په خپل باندې وکړي. دویم جنات دي. نو جنات کوم شیطان الله وی دیم نه پوهېږي، دیم جاهل دی، نه پوهېږي په هر څه باندې. حالانکه دو امام غزالی رحمه الله فرمایي 80 زره کاله د عبادت کړل د شیطان، بعضی وی 60 زره کاله، بعضی وی 6 لکه کاله د چې کوم دی عبادت کړل او ټول عمر د الله پر فرمانبردارۍ کې تیر کړل، د الله په اطاعت کې تیر کړل. نو په دغه لږ ټیم کې دی ولې چې کوم دی د الله رب العزت حکم یې اونه منو، په یو سجده باندې چې کوم دی همیشه د پر کافر شو. خو دې پوهېدو نه کنه چې دا دومره عبادت ته کړی دی او دومره چې کوم دی ځان دې ستړی کړی دی او ټول عمر د الله چې کوم دی په اطاعت کې تیر کړی دی. نو چې الله د دې سجده وکړه، د سجده به دې کړې وه څنګه چې فرشتو سجده وکړه تا به هم د سجده کړې وه. نو الله وی دیم نه پوهېږي، دا جنات هم نه پوهېږي، پیریان هم په دې باندې نه پوهېږي. او اوس درېیمه نوع ذکر کې الله پاک چې دا انسان هم نه پوهېږي، انسان هم نه پوهېږي، فرشتې هم نه پوهېږي، پیریان هم نه پوهېږي او دا انسان هم نه پوهېږي په هر څیز باندې. په هر څیز باندې عالم دا صرف د الله رب العزت ذات. نو الله مخې ته دعوا ذکر کړې وه، په دعوا باندې دلایل هم ذکر کړل چې فرشتو په خپله اقرار وکړو او جناتو کې چې کوم دی د جناتو مشر دا شیطان و ابلیسو. نو هغه هم چې کوم دی نه پوهېدو چې 80 زره کاله یا چې کوم دی 6 لکه کاله یا 60 زره کاله دی عبادت کړی دی او د الله چې کوم دی او دته د الله معرفت او د الله معرفت دته حاصلو، الله یې پیژندو، د الله سره تعلق مو. او په یو سجده باندې ولې چې په زړه کې تکبر پیدا شو او تکبر دا ډېره لویه خطرناکه بیماري ده. د هغې په وجه باندې د دې نه الله پاک خپل معرفت واغستو، علم د الله واغستو او دې په لږ ځای کې دوکه شو، یو سجده یې ونه کړه، په هغې باندې همیشه دپاره ناکامه شو. نو دې هم چې کوم دی الله پاک وی نه پوهېږي، جنات هم نه پوهېږي. اوس دې ځای کې د نوع انساني ذکر کوي الله پاک چې دا انسان هم نه پوهېږي، دې هم په هر څه باندې عالم نه دی، صرف الله پاک عالم دی.